واپسی سفر ماسوتن ما 10 بجې یادې کړې وې بره سمرباغ منډې باجوړ نه په هغه طرف د شاهي سره خوا کې ما هغه ملګرو ته وی چې زه به سمرباغ ته 10 بجو له ځان را رسوم خو یو ستاسو یو ملګری سبب جوړ شو هغه اذان وکړو اذان په ما باندې ښه ولګېدو ما ورته ویم ډېر ښایسته اذان وکړو قاري صاحب ما ته وی موږ سره ټول طلبه کرام داسې دي چې ډېر ښکلی تلاوت کوي او بیا یې راته هغه کارګزاري واوروله نو زه ستاسو دې ملاقات له راغلی او ما سره خبره دی دا کړې وه چې دا ماشومان به درته تلاوتونه کوي بیا ما ورته دا م وویم ما ورته دې قاریانو ما ته یا یو ایس بي راکوي چې مونږ په لاره باندې دې تلاوتونه اورو ما عادت دی په لاره باندې دا هلکان چې دي نو دې مغه نن سبا خو د هر چا بلوټوت آني زمونږ ګاډي کې دغه ټیپ بلوټوت آني نو په هغې کې دې ما ته نعتونه تلاوتونه ښایسته ښایسته ماله مزه راکوي سفر پې ښکلی تېرېږي او ما خپل مشر قائد جمعیت امام انقلاب حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی ټول وی آمین ما غیم د سفر دوران کې په تلاوت او په نعتونو اورېدو او په تلاوت کولو او په اورېدو باندې لیدلی دی ما هم زړه دغې ته ډېر زیات وي چې په سفر کې بنده تلاوت واوري سفر کې بنده خامخا نعتونه د خپل پیغمبر مدح واوري لیکن عزیزانو دی وی چې یو څو خبرې د طلبه کرامو ته وکم نو تاسو کې خو بعضې ماشومان دي هغه د الله احکام پې نه لاګو کېږي د اکثریت ماشومان تاسو کې چې دي نو دی باندې مونځ فرض نه دی روژه پې فرض نه ده زکات پې فرض نه دی حج پې فرض نه دی اگر چې والدینو ته دا دي چې ترغیب به ورکوي د مونځو د روژې او زکات هغې کې او حج د هغې د ترغیب هم حکم شریعت مقدسه کې نشته صرف د مونځ د ترغیب دا بعضې چې دي نو خو د هغه حد نه هم د هغې عمر کم دی لیکن بیا هم تاسو د علماء کرامو د اوس اساتذه کرامو چې دې کې اکثرو سبقونه ریوند کې ویلي دي او نور مدارسو کې سبقونه داسې ویلي دي دلته مردان مرکز کې یا اساتذه کرامو سبقونه داسې ځایونو کې ویلي دي چې هلته عملي جدوجهد چالو وي هغه عملي جدوجهد نتیجه نن دا ده چې ستاسو د مدرسې طلبه دا په صوبه کې هم ټاپ کوي او په حال پاکستان کې هم ټاپ کوي په ضلع کې هم ټاپ کوي او دا ټاپ چې دی نو دا عجیبه خبره دا ده چې قرآن کریم کې کوي ما بېګا یو مدرسه کې غالبا خانمایي والا تاسو بیان اورېدلو چې دا انعامات چې دي نو دا هم د احادیثو نه ثابت دي او ما په هغې باندې په هغه موقع چې هغې زه مدرسې ته ورسېدم ما ورته ستاسو پروګرام څه دی وایي زموږ تقسیم انعامات دی ما چې هغه تقسیم انعامات ته وکتل نو ما په هغې باندې چې څومره احادیثو اول نه تر اخره بیان ما په هغه تقسیم انعامات باندې اوس خو دومره وخت شته نه لیکن احادیثو نه ثابته دا ده چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو له انعامات ورکړي په یو حسن کارکردګۍ باندې لکه ابو دجانه ته انعام ملاو شوی دی نورو صحابو ته انعامات ملاو شوي دي داسې اساتذه کرام یا چې کوم تاسو صوبې وغیره مرکز ته لاړ شي نو تاسو ته انعام هم ملاویږي نو دا په قرآن چې ملاویږي نو دغه انعام مزم کوي ځکه دا د پیغمبر او د هغه د صحابه و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې سنت او د هغې نقش قدم وي په دې کې بل دې ځای خوشحالي دا ډېره ده زه خپلو بچو ته مکثر ویم چې قرآن داسې ووایي چې خلکو له مزه ورکړي چې خلک ووایي چې او یاره دې ماشوم مونږ ته د قرآن ډېر ښکلی تلاوت وکړو قرآن کریم دلته چې کوم ترتیب چالو دی ما اوس د دې ماشومانو صرف دا دعا درود شریف عامې ورله اورېدو ما هغې کې الفاظو ته مخارجو ته صفاتو ته هغې ته سوچو چې یاره دا واړه واړه ماشومان هم دي لیکن د مخرج خیال هم ساتي واړه ماشومان هم دي دا د صفاتو خیال هم ساتي لازمه عارضه کې هم تمیز کوي یا متضاده غیر متضاده کې هم په هغه انداز تقریبا تمیز یې روانو غنې امت خیال هم ساتي اگر چې دا دعا چې کومه کېږي یا درود شریف نو په دې کې د تجوید لازمول د تجوید اجرا چې دا هغه لازمه نه ده ځکه تجوید د قرآن دپاره دی الله فرمایي رتل القرآن ترتیلا رتلناه ترتیلا د نورو عامو مسنون دعاګانو وغیره دپاره تجوید نشته لیکن د هغې باوجود چې د ماشومانو ژبه په تجوید دومره جاري ده چې په هغه دعاګانو کې هم تجویدونه چې دا په قرآن کریم کې بیا د تجوید د اصولو څومره خیال ساتي منګه زه اکثر خلکو ته دا خبره کوم
چې کله قرآن کریم په تجوید سره وي یو ماشوم مجوید وي قرآن کریم تجوید سره وي نو د هغه قرآن او د عام سړي قرآن ویلو کې ډېر فرق دی د قرآن باندې چې د نو فرشتي تماشې لراځي ابی ابن کعب رضی الله عنه ته د اسمان نه د عرش نه چې وحی راغله خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته نو امام الانبیاء ته چې وحی راغله او جبرئیل راغی او جبرئیل د الله فرمان چې د کائنات مالک دی دغه الله فرمان را رسي چې زما محبوبه د ستا صحابي چې دی نو د تلاوت هغه دی چې رتلناه ترتیلا چې مونږ څنګه تلاوت کوو نو الله ورته وفرمایل چې دته ووایا گویا په کائنات کې دا ړومبنی او اخري انسان دی په کائنات کې ابی ابن کعب د به قرآن ښکلی وي دا په کائنات کې ړومبی او اخري انسان دی چې د الله د طرف نه د زمانې پیغمبر چې هغه خاتم الانبیاء هم دی د انبیاو سردار هم دی هغه له د فرشتو سردار راغې او د کائنات سردار چې هغه الله دی هغه ورته یادوي چې الله فرمایي چې دې د سورې بینې تلاوت وکړي دا ډېر عظیمه خبره ده ولی الله فرمایل چې د بینې تلاوت کې هغه مخارج او صفات او قرآن ادایګي چې ده نو هغې مطابق هغه قرآن کریم وي نن تاسو ته الله موقع درکړې ده پټې پټې او الله موقع درکړی چې قرآن ښکلی ووایي زما په خیال دا ډېره ستاسو خوشقسمتي ده الله دې ستاسو د خوشقسمتۍ کې برکات واچوي موږ خو به امید درنه ساتو موږ خو خوشحالېږو په دې باندې چې نن ینګ جنریشن زموږ څومره را روان دی الحمدلله نن په دنیا کې چې قرآن خان خصوصا زموږ په پاکستان کې څومره زیاتېږي دا زموږ د فخر خبره ده او ډېره خوشحالي زموږ په دې دا هم ده چې الحمدلله چې یو طرف ته د ټوله دنیا لګېدلې ده دجال فوج تیاری بل طرف ته په مدرسو کې د حضرت مهدي فوج تیاریږي او چپ چپ تیاریږي څنګه چې تبلیغ والو ترتیب دی بس چپ چپ د مهدي فوج غیم تیاری مدارس مرته تیاری یو وخت را روان دی زمونږ به د کفارو سره معرکه راځي دجال سره به یو معرکه راځي اسې خو زمونږ سوال دی تاسو اکثر د دعاګانې چې ورته استادان ښیي نو تاسو په هغې کې دا دعا الله نه غواړئ چې الله مونږ پناه غواړو د مسیح دجال نه نو مسیح دوه دي یو د ممسوح په دغه کې دی او بل چې دی نو مسیح حضرت عیسی علیه السلام دی هغه مسیح د اسم فاعل په صیغه کې دی لکه عیسی علیه السلام چې بچاله په ړوند له په سترګو لاس راخ کړ نو هغه به الله بینا کولو نو مسیح دواړو ته ویلی شي خو زمونږ علما کرام د دجال دا لفظ چې ورسره زیات کړي نو پته ولګي نن په یورپ کې بلډینګونه باقاعده هغوی جوړ کړي دی لدي ما یو ځل لندن کې په خپله هغه بلډینګ لیدلی او په برمنګم ښار کې غالبا یا مانچسټر ښار کې مانچسټر کې غالبا په هغې کې یو بلډینګ و په هغې یوه سترګه جوړه وه ما هغه ملګرو نه د هغه ځای لندن ملګري ما ترې تپوس وکړو چې دا چرچاپیره انګریزان ګرځېدل مې دا څه دي ما ته وې دا یوې سترګې والا بلډینګ دی په دې کې دجال فوج تیاریږي ما ورته ویې لږ پرمیشن ترې واخلئ چې موږ دننه لاړ شو هغې وې نه مسلمان ته دننه اجازت نشته صرف یهودي تلی شي هغې د دجال فوج تیاروي هغې ورسره بیا زمونږ احادیث ګوري زمونږ د پیغمبر فرمان ګوري د هغې د مقابلې هغه خپل تصور هغې ژوندی ساتلی دی نو که چېرې هغې داسې کوي نو موږ به د هغې مقابله په څه باندې کوو په قرآن به کوو بل شی موږ سره نشته په دغه قرآن به مقابله کېږي تاسو قرآن هغه وایي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن دپاره څومره تحریک چلولي امام الانبیا څومره وهل خوړلي و دې دپاره امام الانبیا باندې کاڼي واري شوي دي امام الانبیا ته غنې کېښودی شوي دي امام الانبیا له په سر مبارک باندې د اوښې بچهدانۍ اچولې شوي دي خځلې اچولې شوي دي امام الانبیا ته کندې کنستلې شوي دي امام الانبیا باندې د غشو وارونه شوي دي امام الانبیا ته دارالندوه کې مشورې شوي دي څه دپاره ځکه د قرآن د بندولو دپاره هغه قرآن الله د مکې مکرمې د غار حرا نه را روان که نن پالډن کې تاسو ته په دې ځای کې د شپې د وخته وګوره قرآن ستاسو په ژبو جاري دی دا ډیره د خوشقسمتۍ خبره ده زمونږه چې موږ د هغه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قرآن اوس دنیا کې خورو نو ما ته خو ډیره خوشحالي ده زه خو صرف ستاسو تلاوت اورېدو له راغلی وم خو دوی یو څو خبرې وکړه نو ما وی چې بیا یو څو خبرې دومره چې زما د ملګرو سمجھ کې راشي نو تاسو په دې ډېر خوشحاله اوسئ چې الحمدلله دا مونږه د دجال خلاف د مهدي فوج تیاریږو په دې د الله شکر ادا کوي او نور به زه دا ووایم قاري صاحب ته چې یو څو تلاوتونه راته واورئ